بعضی کس پوي زب تعویز کوم او په ګارانټي تعویز کوم. څنګه په ګارانټي تعویز کوي؟ ته څنګه دا اختیار پلاس کې علي چې دا کار به دسی کیږي؟ دا ته کوي کو دا الله کوي؟ دا بچری چاته نه وای چې دا کار به کوم او په ګارانټي به کوم او دسی به کوم. نه، زب خپل کوشش کوم او نتیجه به په الله پریدو کون کې د الله ذات او زما صرف کوشش ته وس 10 میرے اب کوما یو کار بدیم نورانیږي. ښا کار کوت او نتیجه په الله پرې دا وس وای مونږ چې پس مکلف یو اب مونږ کو چې کم کار د الله دی هغه به الله ته پرې. نو الله تتخذو دی تو وای چې تاسو م جوړوي من دونی زمانه سیوا بل چاله م جوړوي کارساز، د بل چا عبادت م کوي، بل چا ته کارساز م وای کارساز م وګڼئ. ذریة من حملنا مع نوح، تاسو چې کم یې دا موجوده تاسو الواد یې د هغې خلقو نه چې مونږ سواره کړي مع نوح د نوح علیه السلام سره. مطلب دا تاسو چې دا موجوده کم مخلوق اینه په دې دنیا کې دا ټول د نوح علیه السلام سره چې کم زامن الله په کشته کې سواره کړي دا د هغې نسل دی. ځکه د دې وجې نه نوح علیه السلام ته آدم ثانی وایي، دویم آدم زمونږ دویم بابا دی، دویم پلار خو دی. د نوح علیه السلام پورې چې کم خلقو هغه الله ټول هلاک کړي دي. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، الله سوکم پزمک پرې نه دی ټول هغه دریاب اوبه چې پیراله هغې کې هلاک شو. هغه وخت پورې چې کم خلق او هغه ټول هلاک شوی. نو دا موجوده چې کم خلق دی دا چې د نوح علیه السلام زامن داغه سره په کشته کې دا د هغه الواد دی. دا موجوده ټول د نوح علیه السلام د زامنو الواد دی. ځکه نوح علیه السلام ته آدم ثانی وایي، دا دویم آدم دی. دا موجوده الواد ټول د دی. ذریة من حملنا، تاسو چې کم الواد یې د هغې خلقو نه یې چې مونږ سواره کړي د نوح علیه السلام سره. انه کان عبدا شکورا، بېشکه و د نوح علیه السلام بنده شکرګزار. نوح علیه السلام ډیر شکرګزار بنده د الله به شکر ادا کو. نو دې کې مونږ او تاسو ته تعلیم دی چې پیغمبران شکر ادا کوي. نو تاسو له څه شوي دي چې تاسو شکر نه ادا کوئ؟ نعمت چې بنده نه الله علی نو دا یاد ساتئ.